أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله. تیر آیتونو مبارکونه د اهل کتاب خصوصا د یهودو واقعه تفصیل سره ذکر الله جل شانه فرمایل. چې په دوی باندې الله سبحانه وتعالى وقتا فوقتا بشمار انعامات او احسانات په دې باندې فرمایل. خو دې قوم همیشه د اسلام د الله د دین مخالفت د الله جل شانه د احکامنا مخ اړول عهد شکنی او وعده خلافی د دوی عادت او خصلت ګرځیدلو تر دې پورې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دین حق دعوت شروع کونو هغه په لار کې هم داغوی په لار کې هم دی رکاوټ جوړ شو او هر قسمه د اسلام د بیخکنې د لپاره په سازش کې اول کردار دغه يهوديانو. ځکه په دې کې الله تبارک وتعالى دوی ته د دوی هغه واقعات چې کوم د دوی په تورات کې یعنی د دوی په علم کې وو د الله تبارک وتعالى محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعہ باندې الله جل شانه هغه واقعات ذکر او فرمایل چې دوی ته بیان کړ. د دوی هغه وعدي ماتول، عهد شکنی کول او د خپل وعدینا اوریدل، د الله تبارک وتعالى نه فرمانی کول او بیا په دوی باندې عذابونه راتلل، د دوی صورتونه مسخ کېدل، دا هر څه چې دوی ته بیان کړ. نو بیا الله تبارک وتعالى فرمایل چې دغه خلق مونږه جدا جدا کړل، په مختلفو ډلو کې تقسیم شو. سپه کې داسې و چې په نیکانو کې او سر چې د نور فاسقانو نافرمانو، خو الله تبارک وتعالى په دوی باندې ازمیښت کو، مختلف نعمتونه دوی ته ورکړه، د نعمتونو ورکولو په ذریعہ باندې دوی ازمیښت کو او دغه شان تکلیفونه ور باندې راوستو، د هغې په ذریعہ باندې دوی ازمیښت کو دې دپاره چې دوی بیرته راوګرځي او رجوع. خو چې کوم ښه خلک وو په دوی کې هغه تیر شو. اوس په دې ځای کې د هغو خلکو ذکر الله جل شانه فرمایي چې کوم وروستو رالل او د هغوی جانشین جوړ شو، هغوی چې دی د الله دین به خرڅو، د الله د دین چې کوم احکام او مسائل هغه به یې خرڅو، د هغې په عوض کې به د دنیا معمولی شانتي مال او دولت دا به یې واغشت. حالانکه د دوی نه دا لوز غشتل شو چې تاسو په الله تبارک وتعالى باندې به دروغ نه وایئ او دغه شان د الله دین به نه خرڅوئ او حق وینا به کوئ. نو د هغې واقعې ذکر فرمایي چې کله د دوی هغه مشرانو کې څه صلحا او نیکان خلک هغه تیر شو او بدان خلق د دوی جانشینان شو. فخلف من بعدهم بیا جانشین شول د دوی پس د دوی نه خلف بد جانشین
ورثوا الكتاب چې وارثان شول د کتاب یاخذون چې دوی اخلي عرض مال هذا الادنى د دې ادنا دنیا ويقولون او دوی وی سيغفر لنا چې بخنه به وکړي شي مونږ ته وان ياتهم او کچراش راشي دوی ته عرض حرام مال مثله پشان داغي ياخذوه واخليغا الم يؤخذ عليهم ايا نو غستل شوي د دوینا ميثاق الكتاب کلک وعده د کتاب الله يقولوا چې نبوي دوی على الله فالله باندې الا الحق سوا د حق خبرنا ودرسوا او لستل د دوی ما فيه سچ پدی کېدو سچ پدی کېو والدار الاخره او کور د آخرت خیر ډیر خدای للذین اکسانو لا يتقون چې یریږي د الله نه افلا تعقلون پس تاسو عقل نه لري فخلف من بعدهم خلف خلف خجانشین ته وي او خلف او چې کله دا خلف شي بیا بد جانشین فخلف بیا جانشین شول من بعدهم پس د دوی نه خلف بد جانشین نو چې کله دا بد جانشین رالل ورثوا الكتاب دې د کتاب وارثان شو د مشرانو په مسند باندې دا رستو راتلون کې نافرمان اولاد کې ناستو یاخذون دی مال غشتل عرض هذا ادنى مال به غشتل د دنیا ادنا مال رشوت او دغه شانتی معمولی پیسو باندې بعد الله جل شانه احکامات عبارت دو بدل کو تعویلات به پکې کو او د خپل د خوخي مطابق چې دی چا چې بوله رشوت ورکړه نو د هغه رشوت مطابق په مسلې کې تخفیف راوست مالدار د پاره یو شان مسله وا غریب د پاره با بل شانتی مسله وا خپل د پاره یو شانتی مسله وا او پردي د پاره بل شانتی مسله وا دي شیزونو ته مفادات ته به قتل او فیصله به کوي حالانکه د دین اسلام اصول دا دي چې که غریب وي که مالدار وي که بادشاه وي که غدا وي خپل وي که پردي وي داغه د پاره چې د حکم یو شانتی حکم دی باغی کې چې دینو تخفیف د الله تبارک وتعالى په حکم کې څوک نشي کولی اگر چې حاکم وقت وغواړي بادشاہ وقت وغواړي خلیفہ وقت هم وغواړي د الله تبارک وتعالى په فیصله کې تخفیف او اسانتیا نشي پیدا کولی بلکې د ټول مسلمانانو اجتماعیت ممکني د الله تبارک وتعالى چې کوم اټل حکم وی پغې کې تخفیف او اسانتیا نشي پیدا کولی خودی با معمولی دنیا مفاد د پاره چې د هغه احکاماتو کې به تخفیف پیدا کو اسانتیا پیدا کو ويقولون او دی به سيغفر لنا چې بخنه به وکړي شي مونږ ته عذر ګناه بدتر از ګناه یو ګناه کول دی او بیا دغه د پاره چې جواز پیش کول دی دا د ګناه نه هم لوی جرم دی یو ګناهګار هغه د چې ګناه کوي د الله تبارک وتعالى نه د مغفرت امید لري یقینا الله تبارک وتعالى ورته معاف کوي اگر چې د انسان د ګناه نه د اسمان او د زمکه د فضا دا ډکوي بیا هم الله تبارک وتعالى د معافی د پر اسباب وباسي چې څوک ځان ته ګناهګار وي او یو سړی هغه دی چې هغه ګناه کوي او بیا ګناه د پاره چې د جواز لټي دلیل لټي څنګه دي يهوديانو کولو ويقولون سيغفر لنا دی به چې موږ ته ډېر ضرب موږ ته بخنه وشي ځکه موږ نحن ابناء الله واحباؤه موږ د الله تعالی اولاد یو نعوذ بالله واحباؤه د الله جل شانه محبین او د الله جل شانه نزدیک خلک یو نو ليس علينا في الاميين سبيل خصوصا د دوی کوم اهل علم هغه به وی چې ليس علينا في الاميين سبيل دا چې کوم عام خلق دي هغه چې موږ اهل کتاب یو او دا نور چې کوم دي موږ نه سوا دا جاهلان دي د دوی مال د دوی هر څه د دوی عزت موږ لپاره حلال هر څه ور سره کول شو ليس علينا في الاميين سبيل قران کریم کې الله جل شانه ذکر کړی دی چې د دې په موږ باندې هیڅ حق نشته موږ هر څه دوی سره کول شو نو ويقولون سيغفر لنا او په ګناه باندې دومره جری و چې دی به چې موږ ته بخنه کیږي دا چې دی په ګناه باندې جرأت کول
دا لوی جرم دی. هغه ګناه نه هم لوی جرم دا دی چې په ګناه باندې سړی جرأت وکړي. وان یاتهم عرض مثله یاخذوه، کچره دوی ته به دغه عمره یو ګناه به وکړه، مال دولت واغشتو، د الله حکم به بدل کو او بیا به چې دا به راته معاف کیږي. ورپسې یو څو ورځې بعد یا څه وخت بعد چې دی بل ورته مخې ته رشوت راغی، مال او دولت راغی، نو بیا هغه به هم واغشت، د الله جل شانه حکم به بیا بدل کو. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، دوی نه کلکه وعده غشتلی شو چې تاسو به دا مه کوئ. الا یقولوا علی الله الا الحق، د الله تبارک وتعالی په ذات باندې به تاسو سوای د حق نه بل څه به نه وایئ، دروغ به نه تړئ. نو تنبیه دی هغه خلکو دپاره چې کوم د الله تبارک وتعالی په احکاماتو کې د خپل خوښې مطابق تبدیلي راولي، تخفیف راولي، اسانتیا راولي، حق چې دی هغه نه بیانوي د مختلفو مفاداتو د وجه نه، مختلفو د خوف او د یره د وجه نه، د خلکو د ملامتیا د وجه نه، د خلکو د خفګان د وجه نه حق پټوي. نو داسې خلک چې دی ډېر زیات د الله تبارک وتعالی په نسبت باندې مبغوض خلک، ناپسندیده خلک. حق وینا کول، د الله تبارک وتعالی صحیح دین بیانول، د الله جل شانه د دین دفاع کول، حق ته حق ویل، باطل ته باطل ویل، ظالم ته ظالم ویل، دا د الله تبارک وتعالی خوښ عمل دی. ځکه الله تبارک وتعالی د بنی اسرائیلو مذمت بیان کړی دی. د هغوی چې کوم اهل علم وو، هغوی به چې د مال او دولت دپاره مسلې بدلولې، مال او دولت دپاره به یې حق پټولو، او د دنیا په لالچ کې چې دی هغوی به حق مسلې به یې پټولې، حق به یې نه ویل. الله تبارک وتعالی د هغې مذمت بیان فرمایي، او دا فرمایي چې افلا تعقلون، تاسو کې عقل نشته، تاسو نه خو دې خبرې لوز غشتلی شوي چې تاسو به حق به وایئ، حق به نه پټوئ، او په دین کې به تخفیف او اسانتیا به د ځان نه پیدا کوئ. چې کوم د الله تبارک وتعالی حق دین دی، حق مسله ده، اب تاسو بیانوئ، تاسو په هغې کې ولې د ځان نه تخفیف بیانوئ، او دغه شان چې د مال او دولت په غرض چې تاسو په هغې کې بدلون راولئ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.